जी खदमत गुतुन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी दा उड़ान निशान ته ما سره ناست زما او د هغې طرف ته تاسو ته سلامونه د خپل پیج لپاره یو معاشرتي چې کوم مسالې موږ ته داسې پېښې دي چې زموږ روایات چې کوم دي د مشرانو زموږ د کلو کلتورونه زموږ د مشرانو هغه چې کوم روایاتو هغه لګیا دي په ختمېدو دي نو په هغې کې یو دا هم چې په ودونو او خادو کې به چې کوم دی د کلو خلکو څنګه کولې په کوم بنیاد به کېدې چې د هغې نه به دا غم سړی چې د چا کره به مړی شو او دا خادۍ چې یاره د چا کره به واده و نو هغې به د څه څیزونه داسې وو چې د هغې نه به نه خبرېدل او کلیوالو به هغه څیزونه د هغه کور ته راوړل او باقاعده 2-3 ورځې به یې راوړل نو په دغه حواله باندې مونږ د رئیشا صاحب سره به خبره کوو چې هغه کومې طریقې وي ځکه چې د دې خپل عمر چې کوم دی د شپېتو کلونو اوښتی دی الله تعالی دې تر څو پورې ژوندی دی صحتمند لري خدای دې خوشحالۍ نصیب کړي خو سره په دغه حواله باندې به خبره کوو نو تاسو سلام وکړئ تاسو مننه السلام علیکم ستړي اوسئ که دا انتهایی غلط خبره ده او زموږ د پخوانه چې کوم رواج را روان و زموږ ته رواج هم و هغه زموږ د دین حساب وه هغه ډېره بهترینه وه زموږ د پښتنو او که هغه جاري پاتې شي په هغې کې هېڅ قباحت نشته چې موږ به 3 ورځې به چې دی دا کم زموږ سره به که چا به ټولګي به وشوله د چا باندې به غم راغی نو د محلې د خلکو به دا ذمهداري وه چې هغوی به د سهار چې د ساخ چې د غرمې روټۍ د ماښام روټۍ د ماسخوتن د مازدیګر چې دا به چې کوم دی د هغه انتظام کوو او دا به ډېر په بهترینه طریقه کېدو او ټول کلي به په خوړو او خلکو به داسې وکړوله چې بیا به دا خلک غونډ پاس کړو خپل ځای ته به بوتله د مړي د ځای نه هلته به خوراک هم نه کوه هلته به صرف د کور خلکو له راوړل دا مېلمانه به چې دا به دې پاس کړو هلته به حجرو به یې ټکولو خپل ځای ته به بوتله د هغې نه زموږ د خلکو هغه څیز ختم کړو او د هغې نه کمیټي جوړه کړه دا نه چې کمیټي بد شي د کمیټي هم بد ښه شی دی چې خلک ټول کال پیسې راوړلی چې چا تدبي وشي د هغې نه پیسې خرچ کوي او په هغې نه کوي خو زما خیال دی چې په دې کې هغه مینه او خلوص نشته کوم چې زموږ په زړه کې وه یاره زه د سهار وختي کارېدل به د شپې نه به وي لکه سهار چې څو وکړي لکه مطلب دا دی چې لکه ذمهداري به وغورځي د باندې چې پلانې به پاسي او دی به چیوي او بیا به سره په خپل باندې هلته خلکو چې شکوم نه ګورې لوښي به ورته تش کړه پراټې یا ډوډۍ به ورته کېښوده او جیب یې ورته په کور کې تش کړو خپل لوښي به راواخیستل او راتلل نو د هغې یوه پیدا دا وه چې د هغې سره به د قربت هم دونه غلط و چې هغه د به هسې زیر شو ځکه چې هغه ته به ګڼه ګوڼه وه خو داسې د خوشحالۍ غونډه ماحول به جوړ شو او زموږ به اګزیکټلي دغه څیز په ودونو کې هم چې د چا په کور به واده و نو هغې له به سهار ټولو خلکو چای راوړه ماسپښین به بسکټ او پراټې یو څه پخول بیا به چې د هغه د محلې خلک وو نو هغې به ورته چې کوم دی نو روټۍ کولې نو یوه ورځ به ماښام غرمه زما روټۍ ده نو ماښام ته به ستا وه سبا سهار به نارینه صاحب وه نو په هغې کې به د یو بل سره یو تعلق روان و او هغه بڼ چې و نو هغه دونه مضبوط و چې هغې نه خلک راغونډ کړی و په هغې کې اتفاق هم و په هغې کې اتحاد هم و د هغې د ولې نه د یو بل سره بغض او کینې هم تېرولي او په هغه وخت کې چې کوم دی نو جرګه او حجره هم آباده وه او هغې خپل فنکشن ډېر ښه په حالت کلیوال مطلب دا چې په دغه بنیاد باندې راغونډېدل د یو بل سره د ملاقاتونه کول ناسته راکوله نو زما دغه پورې د یادو پورې زموږ عشرې او نوبلې چې وي نو هغه به هم د خلکو په شریکه کولې په هغې کې به جاریمار نه و لکه ستا به و نو زما به د سره یو کس هم یو به مې ورسره چې کوم دی خپل غوايي مو بل نه درکړم یو به مې څاروی درکړم چې به دی لو دپاره لري داسې به چې کوم دی چې زما دغه لو دی زما په ډېر ډېر زما وچېدو نو تا به خپل کار پرېښود نو زما سره لاړې نو موږ به یې یاره دا زموږ راشل ویسو ښه نو استاد جي ډېره مهرباني ډېره مننه او ډېره یو اهمه موضوع باندې موږ ستاسو خیالات چې کوم دی خپلو ناظرینو سره شیر کړه تر بل پروګرام پورې ما له اجازه راکړئ د الله په امان